یو صحابي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیرا ما د شپې په تهجد کې قرآن شریف لوستلو، نو چې کله ما تلاوت تیز کو نو ما سره په کور کې اس په ولاړه د ویا غس په مستی شروع کړه، و چې بیا په مزه کو نو غس په خاموش ولا، و چې تلاوت به می تیزول نو اس په مستی شروع کوله، هغه با ټوکونه ونته کېوالو، و چې بیا تلاوت ما په مزه کو نو اس په وسیټ شو. نو زه دې خبر نه وېریدم چې ما سره خوا کې زما ماشوم چې هغه په کټ کې پروت و، نو ما ویل سنو چرته دا اس په مستی وکي زما را زوی چې کم کټ کې ودرې دا دې ته نقصان ونه رسي. نو په دې وجه باندې ما تلاوت په مزه کو، و چې کله بیا ما مونږ ختم کړلو دعا مې کوله، نو چې ومې کتل نو زما د سر د پاسه داسې رڼاګانې د ستورو په شان رڼاګانې وي، دا روانې وي داسې اسمان ته اوچتېدلې. وایي زه ډېر زیات حیران شوم چې دا څه دي. و چې کله سار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او عرض مې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیګا ما ته په تهجد کې قرآن شریف لوستلو او زما اس په چې هغې به دغه شان مستی کوله، کله به چې ما تلاوت تیز کو نو هغې به مستی شروع کړه، او کله چې ما تلاوت په مزه کو نو اس به غلی شوله. بیا چې مې کله مونځ ختم کړلو نو چې کتل مې نو زما د سر د پاسه د ستورو په شان رڼاګانې وي اسمان ته روانې وي. نو نبی علیه صلات وسلام ما ته وفرمایل چې دا فرشتي وي او ستا قرآن کریم اورېدلو دپاره راغلي وي، چې کوم ځای کې قرآن شریف لویلی کېږي د هغې د اورېدلو دپاره فرشتي چې دا د اسمان نه راځي.